دا زبیده و ملکه زبیده هغه د بادشاه ښځه وه بیبي وه دا ډېره نیکه زنانه تېره شوې ده قرآن خانه وه قرآن سره ډېره مینه محبت و د هغې په دغه کې باقاعده د زنانو د خادمانې چې کومې د هغې ډیوټي لګولې وه په هغې په ټول محل کې به ځای په ځای باندې د قرآن تلاوت کېده هغې ډیوټي لګولې 24 ګنټې او نهر زبیده جوړ کړی دی لکونو خلکو ته انسانانو ته او زناورو ته مارغانو ته فایده رسول عرفات پورې حجانو به هم د هغې نه وبس کړي دومره لوی کار یې کړی نیکه زنانه وه پس د وفات چا ولیده په خوب کې وی الله در سره څه معامله وکړه وی الله زه وبخلم الله را سره ډېر د رحم و کرم معامله وکړه وی چې تی نه بخلې نو بل بې څوک بخل وی تا د نیک کارونه ورته یاد کړل وی په دې کې په یو عمل باندې نیم بخلی وی په داسې یو عمل یم بخلی ما چې هغه زما په خوا خاطر کې نو هغه زما نه بالکل هېر شو وی کم یو عمل په کم عمل یو بخل چې دومره معمولي وی یو ورځ چې نن زه ډېره سخته وږې ومه وی ما له ډوډۍ راړه وی ما چې څنګه د هغې نه نوړۍ اغستا نوړۍ مې واغسته او خولې ته مې نږدې کوله وی په دې کې مؤذن اذان شروع الله اکبر وی څنګه چې ما د الله نوم واورېده وی ما خپل سر طرف ته خیال وکړ وی زما د دې سر نه د ډوپټه لږه رستو شوی و دا نیم سر مې ښکارېده نو ما وی چې دا خو د الله د نوم بې ادبي ده چې زه به د رب نوم په سرتور سر باندې اورم وی زر مې نوړۍ واپس کېښوده وی ما خولې ته کولم شو خو زر مې واپس کېښوده خپل سر مې زر زر پټ کو دوپټه مې سمه کړه سر مې پټ کو او د هغې نه پس مې بیا نوړۍ واغسته وی په دې عمل باندې الله رب العزت ما ته وی زه دې په دې ډېر زیات خوشحاله کړم تا زما د نوم تعظیم کړی دی په دې مې ستا هر څه وبخل هر څه مې درته معاف کړل ته مې وبخل په دې عمل باندې نو د الله د نوم تعظیم نو د اذان جواب په دې سره الله رب العزت په آخرني وخت کې بنده ته کلمه نصیب کړي